د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د پاک سپیڅلی او د خون او د رنگ نډک سیرت د هغې بیان مسلسل وار روان د نبی صلی الله علیه وسلم هجرت مدینه منوره ته د هغې پورې بیان شوی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله د الله جل جلاله د طرفه د هجرت حکم راغی نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه خپل ځبانه حضرت علی رضی الله عنه خلیفہ وټاکه چې ته پاتې شه زما په ځای او د خلکو ته دغه کم امانتونه چې ما سره خو دي دا او توفس کا او نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په زمون کرا د ورځ یا سحر یا ماخام خامخاراته یو ټیم با خامخاراته او یا به د سحر راتو او یا به د ماخام راتو او په دغه ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په سخت غرمه کې نبی علیہ السلام زمون کا تشریف راوړو نو موږ پوه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل عادت موافق را نه غي عادت نه خلاف راتګو کو خامخا څواقعشته ابو بکر صدیق رضی الله عنه تفاسیر په خپل ځبانه کېنو او دا خبره موږ حس کړه چې خامخا څه نوې واقعشته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمای اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ستا خواو شاکی چې څوک دي دا وباسا درته دراز یو خبره کوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د جواب ورکو یا رسول الله ما سره خو زما دوه لورګانی دي یو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها او بلا حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنها ما سره خو دین علاوه نور څوک نشتا دا دوه زما بچی دي دغه دوان مبارکان هم دلته وی چې مبارک ورتا دا واقعي حال بیان کو چې الله تبارک وتعالى ما ته حکم را کړی په هجرت کولو باندې چې نور د مکه مکرمه نه د مدینه منوره په طرف باندې هجرت وکړي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمای چې ما چرته مخ کې داسې ندی کتلی او د خوشحالۍ په وخت باندې انسان جاړي او داغه د سترګو نه اوښ کتلی او ما چرته لیدلی نه دي وای چې و مې کتل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره واورېده چې د هجرت کولو حکم شوی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ډېرې خوشحالۍ نه وجاړل لکه مبارک په بار بار نبی علیہ السلام ته ویل چې مکه مکرمه ته په هجرت باندې کړل او د مبارک وفات نبی علیہ السلام چې کله دا واورید چې الله تبارک وتعالى مونږ ته امر راک په هجرت کولو باندې ډیر زیات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه وخي ساتلې وي هغه وخي د دې سفر د دې هجرت لپاره ساتلې وي او یو کس لري ورکړې وي ابوبکر صدیق سے غلام ودا ساته او خو پرورش کوا خدای باندې کوا باندې موږ چې کوم د هجرت بیا کوو هغه خپل غلام راو هغه دوه اوخي چې کوم دي یا موږ لراواله هغه افضل ترین اوخه په سفر کولو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړه یا رسول الله صلی الله علیه دا ستاسو لپاره په دې باندې وته سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته نه د دې اوخه تا چې په کم قیمت باندې اغسته ده هغه قیمت څه شی ده تا په 100 روپۍ باندې او اغسته ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله مستاز د بار اغسته ده تاسو پیرا سفر را سوږي ورک ته فرمایي نه د سی اوخه تا زنور سورېګما یا خو بدا اوخه ما باندې را خرڅه یا د سی پیاده شکر پیاده سفر کوم خو اوخه ته خېجما نه
ابوبکر صدیق رضی الله عنه تو فرمایي چې دومره باندې ما غوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دومره منصوب باندې علماء فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نبی علیہ السلام ډېر صدقې کړې دي ډېر صدقات ور کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رد کړې نه دي نبی دا اوخه چې کم دی دا ولې رد کړله داغه د پر ډېر اجوبه علما کوي خو یو جواب چې ډېر بهترین دی علما ول ډېر ترجیح ورکړي غدا ده چې دلته نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کو د الله تبارک تعالی د رضا ده پاره نو چې دا هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم هم په نفس راشي هم په خپل جان او په مال سره راشي ور جانی هجرت خدای کنه جانی تکلیف خو برداشت کوي خو مالی تکلیف هغه اوخه هو ابوبکر صدیق سے ورکړه کنه هغه مال خو پکې ونه لګیدا نو حضرت نبی صلی الله علیه وسلم پکې دا فکر وکړو دا هجرت الله تبارک وتعالى د رضا د پاره زوکم هم بنفسه هم بماله په خپل مال سره هم په خپل جان سره ځکه چې کم دغه اوخي بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل راوخته چې په دغه وخت کې ایمان راوړل نو هغه مشرکو د مدینه منوره په طرف باندې کوم لار چې و چې د لار مونږ ته وخی ځان سره دغه کس د لار د خودلو لپاره روان کوو او کوم هغه غلام چې وو هغه غلام هم د ځان سره ملګری کو او غلام باندې دا خبره چې کله په غار ثور کې دا درې ورځې غار ثور کې تیرېدلې دا خبره په هغه باندې لازم کړه چې تبه دغه غړي بيزي وغیرہ چې کم دی دا بسره داغه کم پي چې لوشي دا به مونږ ته غار ثور او خپل زوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې مامور وکړ چې تبه د دې مکی والو سره ناس تپاس تکې د دیونه مت خبره اوري چې زمون په خلاف باندې دیو څه وایي او هغه خبره بچ کم دی بیا مونږ تراوړې پاغه باندې آگاه کې خبردار کې چې دې په خلاف باندې سپلان لري حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها چې دا د ګروه دې مبارک و طعام برابر کو او غور ثور ته چې کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صدیق دا د کافرانو نه فټ پیدا سی وړ ځکه چې کافران خو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې غونډه وکړه او سکسان کیو مشری ابو جهل کولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلټون باندې د حضرت ابوبکر صدیق سے پلټون وته ابوبکر صدیق سے پکور باندې ورا حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی فرمای په زمانہ تپوس کوي چې استغفار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سشول ما دې چې ما ته څه پته ده کم یو طرف ته وتلی ما ته خو علم د دې خبرې نشته او دومره بدبخت وي دا څه پیړې تا وکړه په زور باندې چې کوم دی زو عالم هغه لري گزار کړه اسماء بنت ابي بکر دا ابوبکر صدیق سے لوروا او رست بیا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خینه ګرځیدلې ده بیا د دې نه اوت البار خپل صلاح وکړه وکچا مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم راو پس کو یی مونږ ته زیرا وخو هغه کس له په انعام کې مونږ سل او خان ورکو عربو کې پاغه وخت کې دا اوخ ډېر قیمتي شی و سل او خان به مونږ هغه کس له ورکو تم دیو چې بده هغه انعام کې خودلو باندې کله مشوره وکړه نو بیا روان شول قوتل د نبی صلی الله علیه وسلم په طرف باندې چې کوم ده نو په مجلس کې یو کس ناسو هغه ویل چې ما د سکسان لیدلی چې په پلاني طرف باندې تللی دي نو مالک ابن سراقه یا سراقه ابن مالک سراقه ابن مالک ورته ویل هغه کس ته اشاره چې غلی په سترګو کې وکړه چې ته خاموش شه سموایا د ځان سره پزړه کې دا پټه کړ چې او دغه کسان چې تلی دل دغه خودي او کوس ته دي کسان ته دا وخه نو انعام به بیا ستاده پاره شي زما به انعام ځای شي نو سراقه ابن مالک ورته ویل چې غلی ته اشاره وکړه چې ته خاموش شه هغه سه خاموش کوي وسوک کوي ما ته پته نشته چې څوک تلی دي دې پس روان شو دې ور پس روان شو نو په خپل اس په باندې یا په خپل اوخه باندې سور دی ورسېدو ډایرک غاری سور طرف ته چې نبی صلی الله علیه وسلم کله ولیدو او د اراده کوله چې راځه دیوراونی سما او واپس یې غلطه بوزما خدای قدرت ته ګوره چې کوم سورلې واغ سورلې په دا باندې چې کوم نه نافرمانی شروع کړه داسې خوځیدا دې په لپاسه نه شټینګي کته را گزار کړی ځان او یو روایت کې دا چې راځي چې لپاسه په وو بیا چې وته وخته الله تبارک وتعالى قدرت ته ګوره چې دا سورلې کته الله تبارک وتعالى په اسمه کې ډوب کړه
د دې زنګنانو پورې دا سورلۍ چې کوم دی په دې ځمکه کې الله تبارک وتعالی ډوبه کړه. دته چې پته ولګېده چې اخوا نور زما کار نه کېږي، زه په دې باندې حمله وغیره یا څه شی نه شم کولی، بس نبی علیہ السلام ته ویل د الله نه دعا وغواړه چې مله دې عذاب نه خلاص کړي، بس زه واپس کېږم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالی ته لاس پورته کړل، دی چې کوم دی د هغې نه خلاص شو، ځمکې پرېښود. بیا یې ورته وویل ما له یو چټۍ ولیکه، بیا زه ستا سره ملاقات کوم چې هغه چټۍ درته ښیم چې ته ما پېژنې. نو بیا د فتح مکې نه وروسته د غزوه حنین او د طایف نه وروسته دغه سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلی و، دغه چټۍ ورته ښودلې وه چې زه هغه کس یم. بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړی و، هغلته بیا چې کوم دی مسلمان شوی و، خو دا دومره وخت پکې تېر و. نو دیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر صدیق صاحب کسان روان دي غار ثور کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 3 ورځې او 3 شپې هلته تېرې کړي دي غار ثور. نو کله چې د غار ثور ته دا کسان ورورسېدل، ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله د خلکو خبرې مونږ اورو، دغه دې راورسېدل، قریبه ده چې مونږ دلته وګورو او مونده وکړي، نو څه به کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ابوبکر صاحب غم مه کوه، الله تبارک وتعالی زمونږ او تا سره دی، پیغام چې الله تبارک وتعالی به موږ او تا ساتي. دغه وخت نه مخکې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی نه و، په دې غار ثور باندې الله تبارک وتعالی یو جولاګۍ مقرر کړی. جولا نه دی جولا په دغه ځای باندې خپل غجال خور کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش نه وړاندې دا وجه ده چې جولاګي د قتل کولو نه غوړي نبی علیہ السلام منع کړی ده، ځکه چې د هغه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره خپل وفا ښکارا کړی ده، مینه محبت ښکارا کړی دی. او یو بل پیغمبر او د هغه پیغمبر په بچ کولو کې هم دې جولاګي چې کوم د خپل کردار ادا کړی دی. فکر وکړه وس الله تعالی چې څوک ازاری کوي جو معمولی غونه کې باندې وته ګوري، او چې دوايي کوي جو معمولی غونه کې څه وته ګوري. ابراهيم عليه السلام چې نمرودیان ورته گزار کړ، کړبړ راغی ورته پوکي، اگر کړبړ څه پوکي دی وسو ور پوکي اور په پسې بل کې کنه، او پاغه پوکي باندې ځان څنګه وخت یې وګړه هغه ته شریعت یې ګور نه ولای او مرګ نیکی دا د کړبړ او جو لاګي چې کوم دی اوسه ته وګوره هغه څه جاري کسیلې به معمولی را لا خو دغه کو جال وغوران کړي، او د پیغمبر سره وفا یو کړه.